په خوست کې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د 5 زونونو ترمنځ د غازی امان الله خان یو ورځنۍ سیالي پیل شوې. د کورنۍ کرکټ مسؤل حاجی ولی امین وایي یادو سیالیو ته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د الف دریز هم ورکړل شوی چې 9 ورځې به دوام وکړي او د سیالیو وروستۍ لوبه به په ننګرهار کې ترسره شي. د غازی امان الله خان کپ سیالي چې په لومړي ځل په افغانستان کې د سره کېږي 500 وره سیالي دي او خوشبختانه چې د ICC د کرکټ د نړیوال شورا لخوا ورته د لیست A درجه هم ورکول شوله. په کورنۍ کرکټ په د اهمیت کې نورم زیاتوالی راوستی او دا لومړی ځل دی چې موږ د زونونو په سطح په دغه سي غټه کچه باندې سیالي تر سره کوچ په هغه کې د ملي لوبډلې لوبغاړي د الف لوبډلې لوبغاړي د منسکنونو ملي لوبډلې لوبغاړي او د کورنۍ کرکټ په لومړی درجه یا ګریډ 1 کې ځلیدل ځوان لوبغاړو ته موقع پکښور کړی ده او دا لومړی ځل دی چې تر سره کیږي او خوشبختانه باید وایم چې په خوست کې ولاړ یم او خوست قربتوب کوي د دې سیالي اول ځل دی او اول ځل خوست اخوا د کرکټ مینوال او خوستوال سره لیدي چې په خوست کې د غرغښت رادیو ټلویزیون هڅې او فعالیتونه ستایي چې تل د همدې میدان څخه په ښه کیفیت لوبې نشر کړي خو کرکټ بورډ په نغړې تورنوي چې ولې د غلوبو ته وړاندې په پلان کې د ژوندین جریان اړخ ته پام نه وکړي. او مونږ هیله دغه د کرکټ بورډ نه چې دغه سیالۍ مخکې هم غرغښت تلویزیون خپرولې او په خوست کې غرغښت تلویزیون کرکټ ته ډېر کار کړی دی نو اوس هم هیله دا وه چې غرغښت تلویزیونه دا سیالۍ خپرې کړې وه خو دا د کرکټ بورډ تېروتنه ده او بیا دینه وروسته بیا چې کله فاینل کیږي هغه جلابود ته ځي جلاباد کې بیا هغه تلویزیون نشروي نو موږ هیله هم کرکټ بورډ نه داسې وه چې په خوست کې غرغښت تلویزیونونو ته دغه زمینه مساعده کړې وه چې دا لوبې په ژوندۍ بڼه خوست میشتو ته نشر کړي وای او په خوست کې ډېر لرو ولسوالیو مینوال شته چې هغه نشي کړی چې میدان ته راشي نو هغې به د تلویزیون په سکرین دا لوبې کتلې وای او زه باید داسې ویم چې غرغښت تلویزیون کړای شي تل داسې لوبې وړاندې کړي او د کرکټ بورډ څخه مو دا هیله ده چې دا لوبې غرغښت تلویزیون ته ورکړې وای او په ښه شان سره غرغښت تلویزیون کولی شي د لوبې وړاندې کړي مخکې هم کړي دي او د سپورټ برخه کې ډېر کړي زه باید په ډاګه ووایم چې غرغښت تلویزیون تل د سپورټ برخه کې نه هېرېدونکې هلې ځلې کړي. په خوست کې د کرکټ پر لوبه تبصره کوونکی بهار سمسور هم مني چې وړاندې په دې اړه د کرکټ بورډ له چارواکو سره خبرې هم شوې وي چې دغه لوبې باید په خوست کې د ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه نشر شي خو په خبره چې د کرکټ بورډ رسنیزې برخې دې ته هیڅ پام نه دی کړی. لوبې باید لایف خپرې شي او دا مو هم ورته په ډاګه ویلي دي چې هغه تلویزیونونه چې تاسو ته په کابل کې دغه وعده درکوي په خوست کې تلویزیوني رسنۍ کولی شي چې په ډېر ښه شان سره دغه لوبې لایف خپرې کړي. دا موږ د خوست لپاره دغه کار نه کوو د رسنیو لپاره مو هم دغه کار نه کوو دا فقط د دې لپاره کوو چې موږ د ICC بشپړ غړیتوب لرو. بشپړ غړیتوب یوازې د نوم خبره نه ده د دې لپاره کار کول پکار وي د دغه لوبو خپرول په تلویزیون باندې په دې هم ښه و چې ICC او هغه څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره په نړۍ کې کار کوي که هغوی زموږ دغه لوبې پر تلویزیون کتلی نو زموږ دغه انځور به دوی ته ډېر ښه وړاندې شوی. دغه ستونزه چې ولې دغه پوښتنې ته ځواب وویل شو یا دغه غوښتنه وانخیستل شوه د کرکټ بورډ د رسنیو په څانګه کې او هم په تخنیکي څانګه کې ده. د کرکټ بورډ له لوري په خوست کې د زونونو په کچه روانې سیالۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې د لوبو د پیل وړاندې په خوست کې د غرغښت رادیو ټلویزیون له لارې کرکټ بورډ ته د لوبو د ژوندي ښودلو په اړه پروپوزل لیږلی و خو ټلویزیون په دې اړه لا تر اوسه هم خبر نه دی ترلاسه کړی. موږ په دې اړه د کرکټ بورډ له یو شمېر چارواکو پوښتلي دي هغوی ځینې د بودیجې نشتون او ځینې بیا وایي چې دوی اصلا نه غوښتل چې دا سیالۍ په محلي کچه نشر شي. دا ضعیف منطق د دوی په بېکیفیتۍ دلالت کوي کنه نو ولې دا د مخه د خوست رسنیو څخه هم د ژوندیو نشراتو غوښتنه کوله. خوست رسنۍ د دې جوګا دي چې د انټرنیټ په مټ دا ډول لوبې نړۍ ته ورسوي ترڅو د خوست تصویر لا نور هم روښانه شي.